أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. سورة الفرقان 10 نمبر آیات. په دې 10 نمبر آیات کې د هغه سوال جواب ذکر کیږي چې کوم مشرکانو د نبی عليه السلام په پیغمبري باندې کاو او ویل به چې کته د الله تعالی واقعي پیغمبر یې نو بیا غریب ولي ته د اسمان نه خزانه ولي ناراضي او باغونه ته ولي ناراضي تیار خوراکونه ولي ناراضي روزګار څنګه کې بیا بازارونو کې څنګه ضرورتونه مجبوریان لري بیا خو ته د الله تعالی خو واقعي نو په کار د اسماني منسوبې در لکړي وي او بس غریب بنوي. د مشرکانو خیال دا و چې الله تعالی باندې باندې غټ منصبونه بغیر د مالدارۍ نه ممکن نه دي او دوی خیال دا و چې نټور نه غټ منصب خپل مالداري ده او چې څوک غریب دا بس حیثیت نه لري. دې ځکه کې دغه سوال تفصیلی جواب ذکر کیږي. الله تعالی وی تبارک الذی برکت والا دی حق ذات انشاء کوي خو خوي جعل لك خيرا من ذلك درکړې به تا ته غوړه دغه خبرونه چې کمی د مشرکان وي یعنی مشرکانو فکر عقل ډیر ناقص دی اله یو باغ یو خزانه د معمولی شی بلکې د دې نه به هم تا ته غوړه درکړې وي لکه څنګه چې سليمان عليه السلام ته ټولي دنیا بادشاہي ورکړي و او په هواګانو باندې او مرغانو او زناور باندې هم مکمل حکومت نصیب داغینه زیات غوړه به تا ته درکړې وي. جنات دس باغونه تجري چې بهيږي من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه هغوی یو باغ یاد کړی نو الله تعالی وایي چې جنات ډېر باغونه به ورکړي وي چې د هغې لاندې به نهرونه بهېدلی ويجعل لك قصورا او درکړي به تا ته بنګلې هغوی پکې د بنګلو ذکر نه کړی بنګلې پکې هم ضروري وي د ژوند سره لیکن داسې ونه شو ځکه چې امام ترمذي رحمه الله په ترمذي شریف کې او دغه شان مسند احمد کې دی باره کې یو روایت موجود دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی ماته اختیار راکړ کته غواړي نو د مکی خواوشه کوم څومره غرونه چې دا به د سوناکه مطالبه درک نبی علیہ السلام ما خوښ نه کړ او ما ویل چې نه داسې نه بلکې چې ماته یو رزق میلاو چې په هغې کې عبادت وکړم او دویم ورځ باندې نار ناست یم چې په هغې صبر وکړم او د الله تعالی د نعمتونو قدر را سره پیدا شي دا ماته ډېر بهتر ده د مالدارۍ نه مالداري نه خو بلکې زه غواړم زما زندګي ټول عمر په غربت کې تېره شي ځکه د غربت کمالات نبی علیه السلام ته معلوم چې کله دیندارۍ سره یې اله دغه شان کې د نبی علیه السلام په غریب پاتې کېدلو کې ډېر زیات حکمتونه او فایدې شته چې هغه احادیثو مختلفو ځایونو کې ذکر کړي دي. د هغې وجه نه د سلیمان علیه السلام غوندې بادشاهي یا خزانې مالداري میلاو نه شوله الله تعالی ورنه کړه بلکې په ځینو روایاتو کې دا هم ده چې کله فتوحات شروع شو نبی علیه السلام ته د بیت المال پیسې راغلې د غنیمتونو مال به ورته راغی نبی علیه السلام به تر هغې پورې نه وده کېدو تر څو پورې به چې ختم کړی نو هغې پورې به نه وده کېدو سخت غم به پرې و چې داسې څونه د کور نه ایستل پکار دي نو هغه بنیادونو باندې نبی علیه السلام دومره غټ مالدار پاتې نه شو او چې کله وفات شو نو بس اووه توري دې پاتې شوي یو میچن و داسې محدود څیزونه پاتې شوي نور اثار یې نه و نو د دې دا سر کې د غربت هغه فضایل چې کوم دي هغې ته اشاره ده هغه ډېرو حکمتونو ته اشاره ده چې کوم د نبي علیه السلام سره مناسب او دغه نبي علیه السلام غربت داسې د عیب دلیل نه جوړېږي. بل کذبوا بالساعة الله تعالی وایي چې د کافرانو د اعتراضونه داسې نه دي چې ګنې دوی واقعي اسلام مني دین مني شریعت مني جو څه عذرونه یې مخې ته راغله چې د هغې په وجه باندې پاتې شو اسلام یې قبول نه کړو داسې نه ده بل کذب بالساعة بلکې دی دروغجن ګڼي قیامت او څوک چې قیامت نه مني هغه حساب کتاب نه قایل څوک چې حساب کتاب قایل نه هغه بیخي یریږي د الله نه نو ځکه چې حساب نشته نو یره کوم ځای کې نه راغله نو په دې وجه د پیغمبر مخالفین دي داسې نه ده چې کنه دوی کوشش سره وکړی د حق او باطل معلوموي خو منځ کې سوالات شکونه راولاړ شو غریمان رانه ول داسې خبره نه ده. واعتدنا لمن كذب بالساعة الصغيرة او مونږ تیار کړلی د هغه چا دپاره چې نسبت د دروغ کوي قیامت ته صغیرا د جهنم صغیر بل اور ته ویلی کېږي لمبو ته ویلی کېږي نو دا تخویف اخروي چې د هغه خلکو دپاره د قیامت او د حساب کتاب قایل نه دي
او چې دغه خلکو دپاره د جهنم اور تیار دی ځکه قیامت منل دا د ایمان یو رکن دی او دا نه منل دا برای راست کفر دی او کافر دپاره جهنم تیار دی. اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. جهنم او خطرناک احوال ذکر کیږي چې کله اذا رأتهم هر کله چې ویني دي کافران لره دغه جهنم راښکاره شي د کافران ویني من مکان بعید د لرې ځای سمعوا لها دا کافران به واوري د جهنم نه تغیظا ډېره زیاته غصه وزفیرا او شور دا به ترې واوري. جهنم چې څنګه راښکاره شي به د کافرانو سترګې کافرانو ویني اور څنګه لیدل کوي هغه الله تعالی په هغې باندې پوهېږي چې اور څنګه لیدل کوي او څنګه کافران ویني. لیکن چې څنګه د اور د جهنم راښکاره شي د کافرانو ویني هغه ځای نه به د سختې غصې اظهار وکړي او شور به وکړي دا به یو هیبتي غونډه کې فضا پیدا کړي. واذا القوا منها هر کله چې دوی وغورځولی شي په د جهنم کې مکانا ضیقا په یو تنګ ځای کې مقرنین په داسې حال کې چې تړلی شوي د زنځیرانو کې لاس خپې تړلي ټینګ ټینګ زنځیرانو باندې او د جهنم یو تنګ ځای کې ته ورګزار شي. دعوا هنالک ثبورا دیو برابري په دغه وخت کې مرګ سوال به کوي چې الله پاک مړم دا ژوند خو څه ژوند نه دا خطرناک ژوند شو د مرګ سوالونه به شروع کړي. نو یو فرشته به ورته ووایي د الله تعالی په حکم باندې لا تدعوا اليوم تاسو مه رابلئ نن ورځ صبورا مرګ لره واحدا یو ځل مرګ راغوښتلو باندې کار نه کېږي. وادعوا ثبورا کثیرا راوغواړئ مرګ ډېر زیات. مطلب یې دا دی چې دا یو غم نه لري ته به مرګ راوغواړي د هغې دپاره دا ډېر غمونه او ډېر مصیبتونه دي بس چې ډېر مصیبتونه دي نو مرګ پکې ډېر غواړئ څه پیدا نه کوي هسې غواړئ. نو قل ورته ووایه اذلک خیر آیا دغه جهنم دغه لمبي او دغه تنګ ځای نه غوره دي ام جنة الخلد التي وعد المتقون که یا هغه جنت چې یا جنت د همیشوالي چې وعده شوی د پرهیزګارانو سره کانت لهم دیو د هغې دپاره جزاء بدله و مصیره او ځای د ورتلو د نیکانو خلکو دپاره دا بدله هم ده د ورتلو ځای هم دی. لهم فیها د جنتیانو دپاره په د جنت کې ما هغه څه یشاؤونه چې دوی غواړي چې کوم څه غواړي هغه به ورته میلاویږي. خالدین همیشه به وي. کان علی ربک وعدا مسئولا دا په ستا په رب باندې وعده مسئولا غوښتلی شوي. مؤمنانو د دې سوال کله غوښتلې ده هغه وعده الله تعالی د دوی سره پوره کړې ده جنت ته رارسولي. و یوم په هغه ورځ باندې یحشرهم وما یعبدونه چې راجمع به کړي کافرانو لره او هغه څه لره چې دوی عبادت کړی دی من دون الله د الله تعالی نه بغیر فیقولون ورته به ووایي انتم اضللتم عبادي آیا تاسو ګمراه کړي وو زما بندګان. مشرکانو چې چا عبادت کړی دی چاته د خدای صفتونه ورکړي دي هغه ټول به راجمع شي کافرانو بل طرف ته راجمع شي. دا چاته چې د خدای نسبت کړی دی هغه کسانو نه به تپوس وشي چې دا مشرکان ستاسو بندګي کوله دې مشرکانو تاسو ویلي چې ما بندګي وکړئ تاسو ګمراه کړي ام هم زولو که دوی په خپله ګمراه شي تاسو ته نه ویلي په خپله شروع کړي به زول السبیله ګمراه شي ورسمې لارې نه. قالو نو هغوی به وایي چا عبادت دی چې کله هغوی به ورته ووایي سبحانک پاکي د تعالی ره ما کان ینبغي لنا نو مناسب زمنګ دپاره ان نتخذ من دونک من اولیاء چې موږ ونیسو بغیر ستانه کارسازان په خپل عقیده کې دا زموږ عقیده صریبه ده ونه چې د الله نه بغیر د بل څه کوم د عبادت لایق شي نو چې په خپل هم عقیده نه ونو دي خلکو ته هم څنګه وویل. ولکن متعتهم لیکن تا فایدې ورکړې وې دوی ته و آباءهم او دوی پلارانو ته حتی نسو الذکر تر دې چې یې کړ نصیحت او آسماني کتاب او آسماني هدایت یې کړ. وکانو قوما بورا او دې قوم بورن هلاکېدو والا قوم یا هلاک شوی قوم دی. د دې حاصل دا دی چې د ګمراه کېدلو اسباب دا نه و چې موږ ورته ویل بلکې د ګمراه کېدلو اسباب یې نور دی هغه دا دي چې دوی مشران او دوی الله تعالی ته ول ډېر سہولیات او فائدې ورکړي او د ژوند سامانونه دی ورکړي. دغه ډېرو فائدو سامانونو مالداري دوی غفلت کې واچول عیاش په حاش کړل او دومره په حاش کړل خراب کړل د سہولیاتو چې نسو ذکر آسمانی نصیحتونه تیر شو آسمانی دین دې مکمل یې شو په خپل عیاش پرستی او شهوت پرستی کې ډوب شو
آسمانی علم او پاغه باندې عمل د دوی د ماحول نه مکمل او چت شو ختم شو. نو چې ختم شو نو بس د مخلوق بندگی شروع کړه، د ځان نه د مخلوق بندگی شروع کړه او په شرک اخته شو. وکانو قوما بورا، دوی دې قوم هلاکې دو والا د بس هلاک شوی قوم دی، غلط کار یې کړی. نو چې کله دغه څوک چا بندگی چې کله هغه بدسي گوي وکي دا ستر دوی د زیاتو شرمولو ملامتولو دپاره. دغه شان واقعه په آل عمران کې مخکې تر شوې ده د عیسی علیه السلام متعلق. عیسی علیه السلام هم الله راولي، عیسایانو ته مخامخ کې بیا به ورته ووایي چې آیا تا دې خلکو ته ویلي زما بندګي وکړي، زما د مور بندګي وکړي. عیسی علیه السلام هم دغه شان جواب ورکړي چې موږ داسې نه ده کړې او دوی د ځان نه دا خبرې جوړې کړي دي. دا ټول کارونه به دې دپاره کېږي چې دا مشرکان صحیح ملامت شي او بالکل د خبرو ګنجایش ورسره پاتې نه شي. فقد کذبوکم، الله تعالی ورته وایي چې فقد کذبوکم، یقینا دروغجن یې ثابت کړی تاسو د چا بندګي چې کوله او تاسو به ویل چې موږ ته یې ویلي دي زما بندګي وکړي او په دې باندې ګنې خوشحالېږي. هغې تاسو دروغجن ثابت کړی، هغو تاسو ته نه ویلي. فکذبوکم، تاسو دروغجن ثابت کړی، بیا ما په هغه خبرو کې تقولون چې تاسو به ویلي په دنیا کې. نو اوس مجرمان یې، یقیني مجرمان یې. فما تستطيعون صرفا، نو تاسو اوس نه لرئ صرفا د عذاب د پکولو، عذاب اړولو، چې ځان عذاب واړوئ او ځان ترې بچ کړئ. ولا نصرا، او نه د امداد حاصلولو چې څوک سره مرسته وکړي او د عذاب نه رابچ کړي. دواړه صورتونه نشته دی. نو به هر صورت باندې جهنم ته به خامخا غورځېږئ. ومن یظلم منکم، هغه څوک چې ظلم وکړي ستاسو نه، هغه چا چې ظلم وکړي ستاسو نه، نذقه عذابا کبیرا، موږ به سر کو په هغه باندې عذاب لوی. ظلم نه مراد کفر او شرک دی او مطلب دا دی تاسو کې چې چا تاسو څوک هم جهنم ته غورځېږئ په وجه دا رجه هغې به ظلم کړی، شرک به کړی، د شرک په وجه باندې غورځېږي، هسې نه غورځېږي. دا مطلب شو هغه چا چې ظلم کړی ستاسو نه، موږ سر کو په هغې باندې عذاب کبیره، عذاب لوی. وما ارسلنا، امنګ نه دي لېږلي من قبلک مخکې ستانه من المرسلین پیغمبران، الا ان انهم لیأکلون الطعام، مگر هغوی به هم خوړ خوراک، ويمشون فی الاسواق، او ګرځېدل په بازارونو کې به سودا هم کوله او دعوت لپاره به هم تلل. دا د یو بل سوال تفصیلي جواب دی. سوال مشرکانو دا کړی چې که دا پیغمبر شي نو بیا دا خوراک څنګه زموږ شانته کړي، اوبه څنګه زموږ شانته کړي. اصل کې دوی داسې عقیده لرله، یو منګړه عقیده وه، د ځان نه جوړه کړې وه چې ګنې پیغمبر او لوی هستۍ خوراک نه کوي او هیڅ شي د ضرورت نه، اوبو د ضرورت نه، خوراک د ضرورت نه، یخ نه کېږي، نه ګرمي کېږي، سم نه کېږي. د دوی داسې خیال او دغه خبره به راغسته د نبي علیه السلام خلاف به دلیل کې پیش کوله چې دې څنګه دنیا انساني کمزورۍ ضرورت لري، انساني مجبورۍ لري، خوراک ولې کوي، بازارونو ته ولې ځي. نو په دې کې د هغې تفصیلي جواب شو. مشرکانو د ابراهیم علیه السلام پیغمبري منله او ردې سره دا به یې هم ویل چې موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو، په دې به ډېر فخر هم کوو او په دې وجه باندې د خانه کعبې خدمتګاران هم په دې وجه باندې پاتې شوي چې خانه کعبه ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه او دوی ویل موږ اولاد یو. د ابراهیم علیه السلام د پیغمبرۍ قایل وو، د مخکې ډېرو پیغمبرانو د پیغمبرۍ قایل وو او دی هم منله چې هغوی انسانانو خوراک به یې کوه، دی منله د هغوی باره کې. نو دې ځای کې دلیل الزامي دی چې که تاسو د نبي علیه السلام باره کې دا خبرې کوئ نو مخکې چې کوم پیغمبران تاسې منئ، تاسو ته پیغمبران وایي، نه خو هغې باندې خو هم تاسو ښه پوهېږئ چې هغوی خوراک کوو، انساني ضرورت یې لرل، نو چې هغوی پیغمبران کېدی چې دې څنګه نشي کېدی. نو دا هغه دلیل الزامي شو چې هلته کې یو شان عقیده ده، دلته کې بل شان عقیده ده. نو الله تعالی وما ارسلنا، موږ نه دي لېږلي من قبلک، وما ارسلنا موږ نه دي لېږلي قبلک ستانه وړاندې من المرسلین پیغمبران، الا انهم لیأکلون الطعام، مگر یقینا هغوی هم خوراک خور، ويمشون فی الاسواق، او تلل بازارونو ته، وجعلنا من ګرځولي دي بعضکم بعض ستاسو له بعض د پاره د بعض نور فتنه ازمایش. دا جواب یو بل انداز شو چې اصل کې دنیا چې کومه ده نو څوک غریبانان، څوک مالداره، څوک صحتمند، څوک بیماران، څوک روغ او څوک معذوره، څوک پیغمبران، څوک عوام امتیان. دا فرق د دې دپاره ده چې دنیا کې یو زبردست امتحان روان دی، هر چا باندې جدا جدا امتحان دی. نو پیغمبر چې کله راشي پیغمبرۍ هغه دعوت او ذمہواري سنبال کړي نو په دې منځ کې دشمنان راپورته شي، نو پیغمبر باندې امتحان دی چې څومره صبر کوي، د صبر درجه به کوم حد پورې ده هغه به امتحان وشي. کوم خلکو ته چې دعوت ورکړو هغوی به ځان له امتحان کړي چې اوس به د دې پیغمبر مني که مخالفت وکړي، نو هغې باندې هم امتحان شو.
نو دا امتحان یو انداز شو. دغه شان د غربت ځینې خلک به غریبانان ځینې به مالداران په غریبانانو به صبر امتحان کې اخته دي مالداران په دې امتحان کې اخته چې د غریبانو سره څومره مرسته کوي آیا غرور تکبر کوي کنه کوي د غریبانو ته بس پک نظر باندې بیا ګوري کنه ګوري همدغه شان د څوک بیماران یو څوک بروقي یو ځکه بوسیږي نو به د بیمارانو باندې دا امتحان چې صبر څومره کوي او به د روغو باندې امتحان د بیمارانو خدمت څومره کوي تاسو معذورین بیمار کمزوري خلک دا ټول د دې لپاره الله تعالی دا نظام دنیا ته راوستي دی چې د امتحان هر چا د خپل حد پورې امتحان واخلي دغه امتحان په بنیاد باندې د پیغمبري په دغه لیول شوله او د خلکو د عوام خلکو حالات هم په دغه لیول باندې شو نو دا د صبر یو امتحان یو کړای ده وکانه ربک او رب ست بصیرا لدن کې دا ټول احوال الله تعالی یې او دغه مناسب په سری بیا